نبی اسلام مبارک چې کله مدینه منوره ته هجرت وکړ په مدینه منوره کې درې قومونه اوسېدل یو ته بنو نذیر وي یو ته بنو قریظه وي یو ته بنو قینقاع دا درې بنو نذیر بنو قریظه بنو قینقاع دا درې قومونه دي پیغمبر علیه السلام ته خدا په پته و چې دا بشارت دی موسی علیه السلام د دې نزول چاودي اخرت ته چاودي هر وخت به موسی علیه السلام سره جګړه دا اول به مطالبه کوله چې دا قوم دی بیت المقدس دی او دا زادول غواړي او دا وسکیږي او دا خو زموږ جمعه ته jihad په فرض شو بیا به اذهب انت وربك فقاتلنا زه تاسو خدای دې جنگ کوي موږ به تاسو نه لاګولې دا به کومه د پښتو معنا ده انها هنا قاعدون الک صبرت ما قعد به پرې د پښتو کې دا نه خبيثه انها هنا قاعدون موږ به الناس یو را خپل معنی ولې نه مقعد بملاګول ده نو الته دا خبيثان دي ګره دغه خبره ده دغه داوا چې بیت المقدس کله پته شو دی خود خو یاري چې څنګه الته کې جوي او بسروتل د دې وتر پیدل ټولې په یو چوکا باندې دنه تر مو یوسف جنبي او لغړ ته جرال نو او مزه ګورې شمشار بزي مزه ګورې بل مزه ډېر اشاره جو مصادف په خمسه نو یو خاص ما ولې کړی چې تاسو معلومات ورې خلکو کولای سکتو نو یو چوکا یو کاستو ډونی ور او بیا دلته پروپاګاندا کوي دا بل خباثت شو بل خباثت چې کله پته شو بیا وته ادخلوا الباب سجدا وقولوا حسنة انت رسول په ناټو ورته کېده او حسنة بده حتى ان خطايا لك من مهرباني وایو سبب حبه في ساعه پر استهزاء اته دور ته بوتل نو چې الته بوتل نو منانه موږ نه منو دا کتاب پتا تورات راولو خو ګورې زمونږ دادي ګورې دا شي په خدای کې دوی څه خبره نو چې الته لاله د خدای خبره وری یارین الله جهره تثبت د دنیا واسه وکړه بچا نو په پته نه چې جنی چرانی خدای نو به دوه معجزات ولیدل ها او د فرعون مولید کې مړی کړه مخ کې او دا او ګام د موسی په خبرو کې شک نو الته ټول مردار کړه حضرت کې بلارتل نو یو قوم د سی عبادت کو به موږ نن داسې جوړ کړل اوره او بل ځای کې څه دي چې دور تلاله سامری ولا څه جوړ کړو هغه ته په سجدو پرې وته نو یو غم نو کنه نو رسول الله مبارک ته خدای سره معلوم موسی علیه السلام باندې څومره سخت الزام لګاو بلا منتفق دی خو څه ځکه ځان له مونږ دومره د توحید عامل خبره وسو زه حیران پدې چې موسی علیه السلام د جلالی شخصیت دې سپیرو تر جوړ دی پیر هر یو به په پسو کو دی هر یو په پسو کو دی په کې بیغه ما نو ګور دومره جلالی شخصیت دې طالبانو تر اوس چې څومره نه کړی زموږ په پاکستان بنگلاديش او دا زور پسې د افغانستان ایران او عربو ممالک دا ټول یو مستعمر سخت سازشان هغه وخت روان دي نبی علیہ السلام مبارک دی راغون تر او دې سره یاره ته کېدله یو میثاق او میثاق کې څو نو یو بل ته ضرر اول خو ایمان راوړل دوی ایمان راوړل مکالمه په کې باقی راشي تاسو ته پته را چې هغه پیغمبر چې منصوص شو تاسو ته پته الله نه وي وجحدوا بها كفر جحود واستيقنتها انفسهم ظلما وعدوا وقتنا وعتوا هذا ده كان جحدوا بها او فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به او مسوي وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به رسول الله مبارك دعوتنا کو دي نما چې نه منو میثاق یو سره وکړو چې یو بل د دشمن مدد باندې یو بل طرف مخالفت باندې کوي دا میثاق شو نو بیا یو کار شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو دیت په سلسله کې وی لرا موږ تاسو سره یو تعلق جوړ دي کنه اول ولا استاد ولېګا چې تاسو مهرباني وکړئ په یو دیت کولې دي او دا هغه کې تاسو موږ سره کومک وکړو نو ډېر ښه دی دوه دیت کولې دی بالکل راشه نو موږ د خپل قوم مشران درته بالکل موږ د سره کومک کوو دیت کې سره تعاون وکړو نو پیغمبر علیه السلام ته یو ورغای دی او ده لږه تاسو باندې کې نو د شپې نه منځوبه جوړ کړې و دا کوټه دې تاسو نه شي په حافظ نه شي هغه او سره یو د پټ سملول چې څنګه دې د تکینی کنه مبتدا غلې مونږ اشاره درته نه کړو نو دا نه پاتلا نو
کې غټ دغه او پته نه ودا د پرانه رقم لا پریوته دا خلاص دا یو منصوبه جوړه نبی له سلام او ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا چې څنګه یو څه بستر جوړ کړو دا مدار مرته او چې څنګه ناس علیه السلام راځي بیا وینه فالغلی غندروا ابو بکر ته غوونه او غلی راوته نو مطلب چې اوس ما ته یا څه ضروري کار وکړي شي علي له ساتي چې کله نه ابو بکر صدیق ته مرګ رسېږي دا نه خبر ګورګ ګورم دلته بچ ته او تاسو ماتي د کړې څنګه نو دې مر پته کړل امر اور علی السلام نه شي ودلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو بکر ته نه کېدل یو څو نه کېدل یا دې ودونه چې بل پروت دی ولی بیا خدای اخلاص کار کوي دا اخلاص کار شي ونالي ته پته وځي کوم خبر کو کې دې نبی زمانه ودا چې معاملې خاطر ښکارا شو چې ښکارا شو راشه چې بل پیغام یې نو پیغمبر هم اډو قبونه کو غلې ابو بکر صدیق خبر نه کو ابو بکر خبرون دی بیا خبرې نو بل منسوبه د قتل ښکارا جوړ نه کی بس کو چې راغی پیغمبر علیه السلام ته با تاسو په مثال اوس دې بل علاج نشتا تاسو په معنا یو دا نقصان به کړی دی او خود کې نشتا دا کړی تاوان کړی دی نو پیغمبر علیه السلام د دې متعلق فیصله وکړه چې باس بل علاج نشتا بنو قینقاع په خپل کړي واغشته هغه وی داسې پروګرام دی چې موږ بس وځو موږ د سرتاج شو عمل یو نستاله رول عمل شو بس مهرباني کوم طلاق راکړي دې خپل خبره او بنو نبی سره ځان جوړه لانجه جوړه شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم داړ او د دینه کې چې تاسو معلومات منسوبه کړی کې چې به د احکام تاسو دغه مطابق واقعات دي واقعا د بنو نذیر او مخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم مصدر میمی رخا خروج د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخرج مراد خروج دی خروج د نبی علیہ السلام الیه دویتا فی دیت الرجلین فدیت فی بمعنی د لام اجلیه کوا لاجل دیت الرجلین لوجد دیت دا دو کسانه دا محشد لیکلی دی او څورته ویل کېږي نبی علیہ السلام یو صحابي دی عمرو ابن امیہ زهری در حقیقت د ځان بدلته کوټه غوندې کوی کنه خبره واسانه شي او یا کسا د بیر معونه او یا کسا د بیر معونه شیدان او دا غطفانیان داخلی خود نبی اسلام نے کسان او وقتل جمعی کسان راکا چې موږ له دعوت راکی او د موږ قوم مسلمانی نو پیغمبر ځان کومک کې پاغله کو یریدل او یا کسان یې ولې د تاسو غنم یې نقصان مندل درنګي او مختلفو قبایل کې استعمال شي کاوه دې دا د څه سره روانه ده البته مستدرین مستدر ده چې الدلال شو الظالمان کو قوه یو کم سل کسان یو کم او یا کسان بلکې دا یو څه محشرین هم لیکل دي عمرو بن امیہ رضی الله عنه دا یو څه او دې غریب سرکار پکې وته چې سرکار پکې وته چې را قارغان مارغانی وي الکه دا خان مرغان ته چراغ په قتل یو کم او یا مرګري ټول په وینو کې لکه پاتې نو دې غریب پسراله نو تخته او څو کوي چې نه دا څه نه و دې هم نیولې او چې دې کوم مشرو د دې خلکو هغه مشر نو هغه وی چې ما یو منښت کړی و چې غلام بازادو ما نو بس ته غلامې تا یو په کې تا نو ساري ولا اخره او خوشي کوي دا دې چې بلار راځي یو دوه کاران ولا مخه هغه دوه کافران د ابي د قوم نه لري قاتلات او کافر وو بده وو څو د کافر په دمن نه یو کم او یا د تاسو غلطواله او ابي سره د پیغمبر علیه السلام عهد هغه معاهدین د ابي قوم را نبی علیه السلام او پیغمبر علیه السلام ته د تاسو سره د تاسو دي مو مستاق او یو کم او یا د دې د خپل قوم ولې مو معاهدین نبی هم عمرو بن امیہ د دې د تاسو غریب خلاص وځي د یو سره یو کم او یا کسان بل مرګري شهیدان په وینو کې لږ کم پرې دی روان نو دی وجه خدای د دنیا د ټول کافر نه نو پیغمبر هم د هغه په دیت کې دی لورغلو دي توقع وکړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دوه پسې څنګه دی کړی دیو خای نو خروج د نبی علیہ السلام الیهم دوی ته لاجل دیت الرجلین
وباب ما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري عن عروة كانت دعوة والسرد شفق من عند الواقعي بدر قبل أحد. دي وجه الإمام بخاري رحمة الله عليه لو خذ أو تبدأ من سلا واقع ذكر بدر ما كانوا وقد ترسل. كانت غزوة بنو النضير إمام بخاري بالنسبة لدار راجح حلقة أو بعض حضرات رستوي أو راجح مقصدا. أخذ بير معونة واقع بسرورة ما هجرة كوا. أخذ بير معونة واقع بسرورة ما هجرة كوا بسرورة ما كي. نداخل علينا قصة. ذكا دي كده ديت مطالبة شويلا أو ديت مطالبة كلا كده لا. عمرو بن أمية الزمري دو كسان وجلي أو أغش وجلي ولي وجلي. بير معونة كده يوكم أو يابلكو. نو معلومي كده كده ديت مطالبة بير معونة قصوا. أو ده ديت ده غدر ده وجه ديت خلاص أندار غدر يوكم. پیغام داخل وکړی دا معلومیږي دا چې دا د سرور مجرا نه خاصه جماهیر علما محدثین اقوی او هغه درست دا ولې امام بخاری نه دا قال وكانت امام بخاری جرا فقط شباب من شوا يعني شباب الناس دي شوي الواقعيه بدل نقل وخذ وقول الله باب قول الله عز وجل لكن في دي ترى متعلق مع ذكر امام بخاري ذكر هو الذي اخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم في اول الحشر في اول الحشر لو في حشر بیا هم جمع کړل کوم ځای ته جمع کړل د دې نه خیبر ته جمع کړل او بیا دا غي نه پس نور کړی دي بیا د دې نه روستو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه حشر وکړ لري کړل او الحاق او تیمات چې شام علاقه دي هلته وشاله وجعلوا اغيث القران اشاره کړل ده وجعلوا ابن اسحاق الى مغازي في امام دې هغه سوي پس د بیر معونه او د حزنا او اکثر علماء اغيل الترجيح والكيف ربيع الاول ضروره ما هجره بیر معونه شوی دی پر ربیع الاول سرورمه هجره کې دا دغه نه پاستا او غراجه حمدي دا پر پته اشاره حاربت النذير وقريزه معاهده ما تقلا محاربه جنگ مراد معاهده ما تولي دغه جنگ بنیاد دا اذا نبی علیہ السلام د پاسا یفردا ورته نبی علیہ السلام ما د جبرئیل لاغه او جبرئیل باندې خپل وزر اسواره کړی دې کې غلې غوندي وزا او مرګری په خپل حضرت ابوبکر عمر وغيرها يقدم بلا مرسل هغه پرې خودن حاربت النذير وقريظه او د قريظه تفصیل دستور روان دي فاجداوی شل بنو نذير هغه وشل خیبر کا واقر قريظه وبنو قريظه وموافق وارو هغه سره تجدید عهدكم ومن عليه فغيبا احسانك حتى حاربت قريظه غزوه خندق کې دي روانه کو او چې څومره کافرانو دارل په خندق کې حمله وکړه اته دې بنو قريظه او تازه شو دوی تازه شو چې حتی حاربت قريظه په غزوه خندق کې نبی اعظم قتل رجالهم هغه تړي امر کړل هغه دا سزا ورکړه وقدم نساءهم واولادهم واموالهم بين المسلمين بنو قريظه وغيرها الا بعدهم مگر بعضی بنو قریظه او کسانو ایمان راوړو لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وامنوا وغير امن ورکو اسلموا واجا يهود المدينه كلهم بنو قينقاع دل عبد الله بن سلام ويهود بنو حارثه وكل يهود المدينه لواد بنو قريظه ونا يهود تفصيل ذكر روان دي ورپسې عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الحشر هي سورة الحشر دليل الحشر دي قال قل سورة النذير حكاية حكاية يوم من سورة النذير دي لقد بنو نذير دا حشر واقع دا فكي أنو من دي تابعوا مطابعين دا أبو عوانا وشيم عن أبي بسن مطابعة تامة لمقدا كان الرجل بيوصل الأنصار ويجعل للنبي صلى الله عليه وسلم وقرر بيك النبي عليه السلام نخلا تسجل بمراتنا بابنا دي دا به پیغمبر مبارک لنه ورکول او قوت یې وکړو د انصار او مهاجرینو له ورکړو او د وجه د نبی عليه السلام د پیغمبر ته نسبت کیږي د پیغمبر عليه السلام د برکت مهاجرینو له ورکول دا د نبی عليه السلام له ان اخلاص بابنا حتى جفت قريظه ونذير فكان بعد ذلك يرد عليهم نبيا مهاجرين اغفل مالون انصار توقف او عجيب دام بورا بنو نذير مالون تکلا قبضه کرال او دیو شرل خیبر او بنو قريظه مردار کړ داغي مالون رال نو نبی عليه السلام صحابه راکینه ول اراده دلاره باندې تخصیص انصار سره انصار وینا بالکل دامن لمرا کوا دا زمون بیرون مهاجرین دور
وینا په ټول یو شان تقسیمو بالکل نه الله رسول الله مخبل باقونه پټیسته دي دا د مهاجرو ډول دا ټول د دوی نبی علیہ السلام به خدای تک د دوی له ورکم خو په دې شر چې دي کې تاسو کوم مرګرو چې الله کوم باقونه ورکړي دي او قوت اسلامي د وجنه ورته جواب ورکړي به خدای علیہ السلام نو مهاجرین هغه باقونه انصار ته واپس کړ نو پیغمبر علیہ السلام مهاجرین له ماجونه ورکړ او دې تبریخ ابل شي شان وكان الرجل من الانصار يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النبي للمهاجرين النقل انصار حتى جفت الجنب هذا لمن تبتون دين فكان بعد ذلك يرد عليهم وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا الليث عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول النقل النذير عليه السلام دين محاصره كي ولل ندي فقولوا وردن نشو فدروازو وردن نشو او ځان په دقلا دیوالونو او دروازې مکمل بند کړي او حضور پاک پنځل سره یا سلیری شو دی یا پینځي شو دی محاضره کړو دی وی مونږ نه کولی بالکل نه کولی مونږ ځان سره دومره راشن د نکړی چې موږ پکړو پکار راځي او به ما سره شته بس یې بس کړی بچی دی نو نبی رسول الله د دې د خپکولو لپاره د دې باغونو باندې شروع وکړه پکې ورو لګاو او په چاټو کې دغه کول پرې کول د دې ودا په استاد په ارض د موږ باغونه د خراب کړل ودا استاد نه دی راکوس شي نو دې هغه لمر راکوس نشي خير وقدم سيدا رد الأسوية ملك مخي العشاء محرق أسود والنبي النخل تفجر بابنا دمن نذير وقطعوا سيبريك القطع بعدها لغي تبويرا وي إذا كم ذلك الذي بابنا أسود والبريك والداني نصري بويرا ونازل شو بس دي بلا فساد دي نبي السلام فساد دي الله أمر دي ما قطعتم من لينة لا يوقات تجردا دغه وخت غالب ادا کجوري وي دوی چې کوم کار لري او ترکتموها یا تاسو پرې خو دې در قائمتن پریا کې ولاړ یا علی اصولها تم پرې نکړي فباذن الله او دې کې مصلحت او مرعوب کول چې ری ويریږي روح په پریوزي او دوی چې دروته یا مصالحت تکې نه استل دوی ورته مصالحت تکې نه استل مخکدا قال ولها الذي مطالقه لها يعني في حقها يقول حسان بن ثابت حسان بن ثابت الذي بحق كذا شعر ویلي وهان على ثرات بني لؤي حريق بالبويرة مستدبير هان آسان شو ایسا حالا آسان شو فتردارانو دا بنو لؤي دا قلیش و لقب دے تردارانی سوک دی نبی علیہ السلام ابو بکر عمر عثمان وغیرہ سرداران آسان شو سردارانو د بنو لؤي د قریشو څه آسان شو حریق اغسوز انکی اور نار حریق فبویرا کې آسان ذکر شو چې اړو څوک راونه وتل چې د بابونه ولې پرې کې اړو څوک راونه وتل مقابله چې زمونږ د بابونه ولې سوځوي بالکل آسان تا دي چې دوی سوځول او څوک نه میدان ته نه راځي مطلب دا چې دی راځي چې جنگ وشي دروازې کولاو کې مذاکرات تکینی دې حکمت توجه نه کول نو آسان شو آسان دا چې مقابله لاړو څوک راونه وته حریق النار حریق النار محرقون بویرا مقام کې بالبویرا مستطیر معناس بصری الوزون کیو سمانا میں ہوتا ویران الوز بصری پیجنے دا دا اور میں کم شی جدا کیږي او په هوا کې منتقل کیږي مستطیر بصری الوزون کیو دا سے اور چې بصری په هوا کې ورته جاتے ده بصری خو پیجنے کنا بصری الوته ده لیکن څو میدان ترا نه نو قال راوی وای ابن عمر وی فاجابه جواب ورکړي حسان ابو سفیان ابن حارث دام شاعر د پیغمبر علیه السلام د ترزو د اسلام جوړه دلچسپ واقعه ده رسته وای فتح د مکه کې بدرته ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب هغه جواب ورکړ شیرونه خبره ذره سیدل دي شاعر په مکه کې کافر او د غواکه الزوی وی ادام الله حسان توي ادام الله ذلك من سنيع وحرق في نواحيها السعير فتعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضنا تزوير أداما مانا ہمیشہ دی کہ اللہ ذالک دغا من سنک استاسو کارونا دا بوٹی سو دا ولد خدای ہمیشہ کی دا منفسو منتولی ورونا کوئے منتورونے کوئے جس منگ دادے دلتا باغونا اس و دا ولد سوک میدان تونا وطل تم را بہادریو ہمیشہ دیشی منگ تیسا زارا مدینہ کی وربلی کی مکی تیسا زارا ادام الله دایمي دي کې الله ذالک درجه چې کوم سنیع
دا دې دایمي شي. وحرق او سوځول دي کوټي په اطرافو د مدینې کې الصغیر اورونه بلول، صغیر اور مصغر، دا دې ډېر څیزونه په اطرافو د مدینه کې اوس سوځي. نو چې د اطرافو د مدینه کې سوځول کې اهل مکه ته څه ضرر شته؟ وحرق الصغیر، حرق الصغیر، الصغیر فاعل حرق دی او صفت نار دی. حرق النار الصغیر الاشیاء فی نواحیها خیرکای او دې سوځوي نار صغیره ډېر څیزونه په اطرافو د مدینې کې کوم دې څه ضرر تعالی متبر پیش اے حسانا پتہ برتاو لګی دا اور ضرر ما ته کتا ته ابو تاسو ته دایمي چې مدینه ته منتقل شي او کمیوي ختم شنو تاسو پرې مو خبره بابونه ختم شنو تاسو له پیدا ده بل څه پیدا ده تعالی متبر پیش اے حسانا اینا چې کم یو زمو یعنی تاسو مونږه اینا کم یو زمو کو تاسو نه من هذا القور نلری دي دلری کته لري مونږ لري یو تاسو ته کوم کې اوسېږي وتعلموا ستعلموا تبقيشي كم يو د دوارو زمکو زمون ارضین تسنیه ده یو ارض مدینه او بل ارض مکه تزيرو ضرر محسوسای مونږ ته ضرر ده پتا ته ضرر ده نو ضرر تاسو ته ده په قرب تاسو کې ده مونږ دلری یو میوي تاسو په ګوان کې ختميږي مونږ ته تاوان نه ده نو موږ سره پیغور راکې تعالی متبقى قریب د دې کوی شي سوچ به وکي ها وې به چې مستقبل کې کجوري په تاسو کمیږي چې کوم یو زمون تاسو نه د وینهار دی بوهري نه لري وینهار دی کور نه د بوهري نه او تب کوی شي چې کوم یو د دوه اربو د مقتدیر ضرر ما تو پید دینا لیکن دا حسان دا ابو سفیان خبره غلطه هغه دا چې د پیغمبر مقصد دا نو چې ګوډي د کجوري کموما یا دا اور متعلقون دا په دشمن د روح قائم ہے صرف باقی روح قائم او چې دیارو د جنگو کې د ټینګې ختمي کې با او یا مذاکرات وکړي او ما غوښتل مذاکرات وکړي او فیصله پدې وکړه چې بس موږ لار راکا منظور ہے برخا او پدې شرط نبی رسول الله متوي چې کوم سامان کولل شي بالکل یو څه چې کوم نشي وړلې هم سبا بنا به مسلمانانو غنیمت او چې کوم باغونه پټي مو پاتې شو دا به مسلمانانو غنیمت ما کېدا فجنازه بالحديث حضرت ذو بوایو دا دې کې څه قسم ده علي پرته ده دې کې واقعا ده دا هم صرف اجمالی اشاره درکړي دا بل کتاب